أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكر الله تاسو ذکر وکړه الله في أيام معدودات فمعدود الرزق د شمیر پر ورځو کې د دې نه ایام تشریق مراد دي او په دغه ورځو کې په هر مسلمان په هر سړی او خزه باندې یو پیردا واجب دي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد کو سړی وي او کو خزه وي خو چې فرض مونږ وګین دغه نه ورستو د باندې دا واجب دي چې یو پیردا تکبیر خو فرق صرف دومره دی چې سړی به په تیز आवाज سره وي په اوچت आवाज سره او خزه به په رو आवाज سره وي نو دینه ایام تشریق ذکر مراد ده وذکر الله تاسو یاد کې الله پاک فی ایام معدودات د شمیر پر ورځو کې فمن تعجل پس هغه چا چې تادی وکړه فی یومین په دوه ورځو کې نو فلا اثم علیه په د باندې هیڅ ګناه نشته دی ومن تاخر او څوک چې ورستو پاتې شو فلا اثم علیه په د باندې ګناه نشته دی اوس دغه د جاهلیت په دور کې په دې خبره کې اختلاف چې خلک په مینا ترالل نو د اختر په ورځ په لسمه ذل حجه خو به ټول خو د اختر نه وروسته یعنی د اختر په دویمه ورځ باندې یو لسمه ذل حجه او دولسمه ذل حجه په دې کې به رمی جمرات کول شیطانان به وشتل پکانو باندې نو په دې کې دوه ډلې د جاهلیت په دور کې یو هغه خلکو چې دی به د اختر په دویمه ورځ په مینا کې پاتې شو او په دریمه ورځ به پاتې شو خو څلورمه ورځ ته د اختر باندې پاتې کېدل یعنی 14 ذل حجې ته باندې پاتې کېدل واپس پتلل او دویمه هغه ډله وا چې هغوی به د اختر په دویمه ورځ موجودو په مینا کې رمی جمرات پې کول شیطانان به ویشتل په دریمه ورځ او د اختر په څلورمه ورځ تر 14 ذل حجې پورې به دی په مینا کې پاتې کېدل نو چې کوم به 14 ذل حجې پورې په مینا کې پاتې کېدل نو دی به د 12 والا د غلط وي چې دی په غلطه باندې دي او دی ګناه کې یو ورځ مخکې ځي یعنی دی د اختر د څلورمې ورځې د شیطانان نه ولي او چې کوم به په 12 ذل حجې باندې لاړل د مینا نه نو هغې به چې کوم به په 14 باندې پاتې شو دي ته یو بل ته به غلطه وي یو وي دی په غلطه دي بل وي دی په غلطه دي نو الله پاک جل جلاله وفرمایل چې په دواړو باندې ګناه نشته اصل کې مسله دا ده چې د اختر په ورځ باندې د اختر په ورځو یعنی په لسمه ذل حجې باندې رمی جمرات دا چې کوم دی واجب دي دا جمر عقبه غټ شیطان چې ورته وي دا چې کوم دی د اختر په ورځ به ولي د اختر په ورځ باندې ټول حجیان زی او دغه جمر عقبه چې کوم دی غټ شیطان ودی کنه اوس رمی جمره دا جمر عقبه غټ شیطان چې وي دغه یو ولي په اختر په ورځ باندې نو دغه یو وشتل چې کوم دی واجب دی په وو کانو باندې ولي او تکبیر ور سره وي د چانې د دانې نه غټ کانې بن رالی اگر چې باز خلک وسبلو مولي خو د چانې د دانې نه غټ کانې بچ کم دی نه رالی بسم الله الله اکبر به وي او دغه شیطان به ولي نو اصل کې رمی چې کوم دی د وشتلو ته وي او جمرات جمار نه دي جمار دا چې کوم دی کانو ته وي وړو وړو کانو ته نو واړه واړه کانی وشتل رمی جمرات کانی وشتل نو د اختر پر ورځ باندې صرف دغه غټ شیطان وشتل چې کوم دی واجب دي او بیا د اختر په دویمه ورځ باندې دا درې واړه چې کوم دی په وو کانو باندې ولي درې واړه چې کوم دی جمره اخرى یا اولا وته وي لومبه وړکی شیطان بیا ورپسې جمره وسطا درمیانه بیا جمره عقبه نو دا درې واړه په وو کانو باندې ولي په دویمه ورځ باندې د اختر نو بیا په دریمه ورځ باندې بیا حاجیان چې کوم دی ځان سره یو شکانی والی او یو جمره یو مو ته شیطان وای پښتو کې دغه اصل کې ابراهیم علیه السلام د شیطان ښکار شو چې شیطان ښکار شو ابراهیم علیه السلام په کانی گزارو کو ختم شو بیا ته بل ځکه ښکار شو نو بیا به گزارو کو نو دا هغه ځنه الته بیا ختم شو نن وت پس مګه کې نو په دریم ځکه د ښکار شو نو بیا وشته نو دا هغه د ابراهیم علیه السلام هغه سنت ژوند دی حاجیان چې کله لشي نو په د اختر په لومبه ورځ خو ټول چې کوم دی اولی بیا په د اختر په دویمه ورځ باندې په 11 ذل حجه باندې بیا درې واړه وشتل چې کوم بیا درې واړه ولي بیا ځان سره یو وشکانی دي نو بیا د اختر په لومبه ورځ اولی په دویمه اولی بیا په دریمه اولی نو تر دریو پورې او بعضې خلک چې کوم دی څلورمې ورځې ته پاتې شي څلورمې ورځ ته نو دې کې الله پاک جدا خبره کوي چې کوم خلک د اختر په دویمه او په دریمه په دې باندې چې کوم دی شیطانان اولی نو دا هم ټیک ته
او کم سړی چې کوم دی د اختر څلورمې ورځې ته یې 14 ذوالحجې ته ایثار شو او نو په ده باندې هم څه ګناه نشته، دواړه ټیک دي. خو فرق صرف دی هو البته خو یو سړی په 12 ذوالحجه باندې د شیطانان وویشتلو او بیا دی د مینا په میدان کې په ده باندې نور پرېوتو، غروب آفتاب پرې راغی د مینا په میدان کې، نو بیا د باندې واجب دی چې دی پاتې شي او په دغه ورځ یعنې په 14 ذوالحجه د اختر په څلورمه ورځ بیا شیطانان وګوري، او کنه د غروب آفتاب نه مخکې دی د مینا نه ووتو، نو بیا په ده باندې واجب نشته، بس هېڅ قسمه ګناه پې نشته. نو دې کې اختیار دی، که یو سړی د اختر څلورمې ورځ ته پاتې کېږي نو هم ټیک ده، او که نه پاتې کېږي نو هم ټیک ده. خو صرف فرق پکې دومره دی چې یو سړی نه پاتې کېږي نو دی به د انور د پرېوتو نه مخکې د اختر په 3مه ورځ باندې د مینا نه وځي. وخت کم دی، په کم ټیم کې به ولي؟ نو په ډومبۍ ورځ باندې د اختر ډومبۍ ورځ چې کومه ده صرف د جمر عقبه چې ولي، د غټ شیطان چې ولي په 2 کاڼو باندې، نو د دې ټیم د سحر نه راواخلي دغه نه د نور د خطو نه تر نور پرېوتو پورې ټیم دی. بیا امام سی وایي چې د زواله پورې ټیم چې کوم دی دا سنت ټیم دی، مسنون ټیم دی، دې ډېر ثواب دی. او د زوال نه راواخلي تر نور پرېوتو پورې دا ټیم چې کوم دی بیا جایز دی، مباح دی، بیا هم ګناه پکې نشته. کو چې وشي په دغه ټیم هم جایز دی. البته کو چې شپې ته مؤخر کو د شپې ویشتل تر صبح صادقه پورې، صبح صادق نه مخکې د سبا خطو نه مخکې، نو دغه بیا مکروه دي. البته کو څوک د عذر د وجې نه یو سړی بیمار دی یا ناجوړه دی یا هسې څه عذر ورته پیښ شو، نو بیا د شپې پکې کراهت هم نشته، مکروه هم نه دی. نو دا خو د ډومبۍ د اختر د لوی اختر د ډومبۍ ورځې خبره شو. په 2مه ورځ او 3مه ورځ باندې، 2مه ورځ او 3مه ورځ یعنی 11 ذوالحجه او 12 ذوالحجه. په 10 ذوالحجه باندې د اختر ډومبۍ ورځې د لوی اختر، او په 11 ذوالحجه باندې د لوی اختر 2مه ورځ. نو 2مه ورځ د اختر او 3مه ورځ د اختر په دې کې د زوال نه وروسته د امام صاحب په نسبت باندې د زوال نه وروسته یعنی نور چې بالکل په ځای باندې ودرېږي د زوال ویل شي، په ځای باندې ودرېږي، بلکې د ماسپښین نه راواخلي، د ماسپښین نه تر نور پرېوتو پورې دې ټیم کې به چې کوم دی شیطان وولي. په 2مه ورځ د اختر او 3مه ورځ. البته کوم خلک چې څلورمې ورځې ته پاتې شي د هغې دپاره پکې دا رعایت شته دی چې په څلورمه ورځ دوی کله شیطان ولي که نه په 14 ذوالحجه باندې، نو دوی د سهار نه راواخلي تر ماښامه پورې هر ټیم کې چې وویشت، دغه دوی ته بیا اجازت شته. نو دې کې الله پاک هغه خبره کوي چې څوک په 12 ذوالحجه باندې لاړو، 12 ذوالحجې شیطانان یې وویشتل او لاړو، رمي جمرات یې وکړل، نو په دې هم څه ګناه نشته دی. او که څوک 14 ورځې ته پاتې شول نو په دې باندې هم څه ګناه نشته دی. وذکر الله، تاسو یاد کړئ الله پاک فی ایام معدودات د شمیر پر ورځو کې، یعنی په دغه ایام تشریق کې. فمن تعجل، پس چا چې تعدی وکړله فی یومین په دې 2 ورځو کې، یعنی د اختر نه د غټ اختر د ډومبۍ ورځې نه علاوه 2 ورځې، یعنی 2مه ورځ او 3مه ورځ دې کې تعدی وکړه، بس لاړ ډومبۍ د 2مه ورځې شیطانان یې وویشتل او د 3مه ورځ باندې د اختر او بیا لاړو، نو فلا اثم علیه، په ده باندې هېڅ قسمه ګناه نشته دی. ومن تأخر، او څوک چې وروستو پاتې شو نو فلا اثم علیه، په ده باندې هم هېڅ قسمه ګناه نشته دی. دواړه لمن خدا د چا دپاره، لمن د هغه چا دپاره اتقا چې دی ویرېد د الله نه، هغه خلک چې هغه د الله نه یریږي. نو ګوره مخې ته ټول د حج احکامات تیر شو، وروستو پسې الله پاک جل د تقوا ذکر وکړو چې تاسو د الله نه ویرېږئ، ځکه لوی کار درنه وشو. نو د حج په احکامو کې درنه چې کوم دی ناکامي هم را نشي، غلطي د نه هم را نشي، او دویمه خبره دا چې تکبر دغې ورشي ته پیدا نشي، ځکه د حج دا ډېر لوی عمل دی. حدیث پاک کې راځي چې کم سړی حج مکمل کی، د حج احکامات پوره کی صحیح طریقې سره، نو حدیث پاک کې راځي چې دا سړی د ګناهونو نه داسې پاک شي لکه څرنګه چې ماشوم د مور نه پیدا شي، د لا ګناه نه کړي، دی د ګناه نه پاکي، نو دا کس دقه شان د ګناه نه پاک شي. حاجي چې کله د خپل حج نه فارغ شي نو دی د ګناه نه داسې پاک شي د حج سره لکه څرنګه چې د مور چې کوم دی د ماشوم د مور نه پیدا شي او د لا ګناه نه کړي، دی د ګناه نه پاک، دقه شان د حاجي هم د ګناه نه پاک شي. خو هغې وي د دې نښه سره پېژنې به یې څنګه؟ وي پېژنې به یې داسې چې دی کله واپس راشي دی چې په کم ګناه کې مبتلا د هغه نه توبه ایستي، د ده په زړه کې د الله محبت راغلی وي، دی د ګناهونو نه صبر شوي وي، د ده زندګي مکمل بدله شوي وي. نو علما فرمایي چې دا د مقبول حج علامت دی چې کوم حاجي واپس راشي او د ده زندګي بدله شوي وي، چې کوم ګناه کې مبتلا دی د هغې نه توبه ایستلې ده
او د نیکو ته چې کوم دی کار ویلې دی د زندگی بدله شوې ده نو د دې حاجی چې کوم دی حج قبول نو د دې وجه الله پاک د تقوا ذکر وکړ دا لوی عمل دی وکړو نو دلته کوم تقوا اختیار کړه د الله نه ویریږه او چې کلی تلل شي بیا کلی کوم د الله نه ویریږه او چې تاسو لګي تکبر پیدا رنشي تکبر څنګه لوی کار دی کړی دی وړو کې کار دی نه دی کړی پیسې دې موږ ګوره د حج د عبادت دی چې بده کې دا مالی عبادت دی او جانی عبادت دی د مال لګي د جان لګي ستړيږي به سړی ډیر زیات نو لوی کار دی کړی دی نو تکبر د کې پیدا نشي مولانا جامی رحمه الله داغه یو مرید نو هغه لا حج نو کړي د خپل سر د پاسه به نور لیدو نور د خپل سر د پاسه به نور لیدو نو چې کله حج وکړو نو چې کله واپس راغی نو بیا غ نور به د خپل سر د پاسه نه لیدو نو مولانا جامی رحمه الله ته شکایت وکړو چې حضرت د حج نه مخکې او ما د خپل سر د پاسه نور لیدو او چې کله ما حج کړل نو پکار دی چې دا نور زیات شي وي ځکه چې ما لوی کار وکړو نو پکار دی چې زما د سر د پاسه د نور زیات شي وي دا نور مکمل ختم شو چې دا سوجه کیدلی شي نو مولانا جامی رحمه الله تو فرمایل چې مخکې خو تا ځان ګوننګار غنو کنه اوس ته حج لړې لوی کار دی کړی دی نو ستا په دې لږ غونډه کې تکبر پیدا شوی دی د هغه تکبر د وجې نه الله پاک ستانه نور ختم کړی نو الله پاک په ورستو تقوا بیان د دې وجې نه وکړو چې لوی عمل دی چې د تکبر د کې پیدا نشي او دویمه خبره ده چې څنګه دلته د الله نه یریږي نو چې کلی تل شي الته هم د الله نه یریږي د ګنا نه بزان ساتي وذكر الله تاسو یاد کې الله پاک په ایام معدودات د شمیر پر ورځو کې چې ایام تشریق دي فمن تعجل پس چا چې تادی وکړه فی یومین په دوه ورځو کې نو فلا اثم علیه هیڅ قسمه ګناه به نشته دی ومن تاخر او څوک چې وروسته پاتې شو فلا اثم علیه په د باندې هیڅ قسمه ګناه نشته دی خدا خبره چا ده پاره لمن د هغه چا ده پاره اتقا چې هغه ویرید د الله نه واتقوا الله ورستو بیا الله فرمایي چې ویریږي د الله نه واعلموا او پوه شئ انکم چې بشک تاسو به الیه هغه طرف ته تحشرون راجمع کولی شئ په ورځ د قیامت په الله په عدالت کې ټول راجمع کیږي او الله پاک جل جلاله باندې ټول خبرو ته پوښتنه کوي کو صحیح طریقې سره د حج ادا کړي نو پاغه به د الله پاک انعامات درکړي او کو ځان د اخلاص کړي د نمود نمایش ته پاره دی کړي د ریا د پاره دی کړي او د حاجی سی ویلو د پاره دی کړي نو بیا الله پاک جل جلاله دا حج بیا نه قبلي په دې باندې بیا سزا درکړي نو وذكر الله تاسو ویریږي د الله نه فی ایام معدودات د شمیر په څو ورځو کې فمن تعجل پس چا چې تادی وکړه فی یومین په دوه ورځو کې یعنی دغه دوه ورځې رمی جمرات وکړل د اختر د ورځې نه وروسته نو فلا اثم علیه په د باندې هیڅ ګناه نشته دی ومن تاخر او چا چې مؤخر کو خپل ځان ومن تاخر او څوک چې وروسته پاتې شو نو فلا اثم علیه په د باندې هم ګناه نشته نه درې ورځې د ایثار شو د اختر د ورځې نه علاوه درې ورځې د ایثار شو فلا اثم علیه په د باندې هیڅ ګناه نشته دی لمن د هغه چا د لپاره اتقا چې هغه ویرید د الله نه واتقوا الله ویریږي د الله نه واعلموا پوه شئ انکم چې بشک تاسو الیه به هغه طرف ته تحشرون جمع کولی شي لا عمل کوته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين زمون رازش الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي څومره غلطي کوتاهي زمون راغلي الله مونږ ته معاف کړي الله دا درس زمون خالص ته خپل رضا وګرځي الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الہ العالمین مونږ ټول ته د قرآن پوهه د قرآن فهم راکړي الله مونږ ټول په قرآن مجید باندې پوهه کړي الله مونږ ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین د قرآن مجید زمونږ په زندګو کې راولي الہ العالمین د مجمع کې څومره الہ العالمین بیماران دي یا کورونو کې بیماری دي ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله څومره قرضداري د قرضونو نه خلاص کړي خدای څومره پریشانه حالې پریشانه ختم کړي الله زموږ لوی واړه زنانه نارینه ټول دیندار او قرآن خانه کړي الہ العالمین زموږ د ټولو زنانو په سرونو د حیا او د عزت صادرونه راواچي مشرانو ته مو د عزت ژوند ورکړي الله کشران می دیندار کړي الہ العالمین خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بال ایمان کې په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جبه زموږ دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول الله